والسلام بی بیو او د ابو سفیان لور وا. نو چې کله راغې کور ته په بسترې د پیغمبر باندې کې ناستو، ام حبیبه رضی الله تعالی عنها ورته چې مکه نه بسترې ته ټوله کړه کنارې ته کې خدا. ابو سفیان ورته وایي چې رملا د مینې نومي ورته واغسته، رملا دا بستر زما لایق نه ده، کده دې بسترې لایق نه یم. ام حبیبه ورته فرمایي چې ته د دې بسترې لایق نه یې، ته مشرک یې او دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بستر ده، دا هغه په بسترې د هغه اجازه نه بغیر زه تا نشم کینوم. ښځې باندې دا د خاوند حق دی. ګوره چې کور ته هغه سړی نه پرېږدي چې هغه د خاوند په طبیعت ښه نه وي. بهرحال جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ښځه نفلی روجا هم خاوند اجازت نه بغیر نه ساتي. ولې؟ ځکه چې خاوند کم جنسی خواهش پوره کوي، الله په دې هم اجر ولا ورکوي. صحابه کرامو په مخ کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې ښځه او خاوند ملاقات کوي په دې ورته اجر ملاويږي. صحابه کرام فرمایي یا رسول الله نو دا خو هغه خپل خواهش پوره کوي، په دې څنګه ثواب ملاويږي؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي چې کدا خواهش په حرام ځای کې پوره کوله نو ګناه به وکړه نه به، نو چې د حرام ځای په ځای باندې حلال ځای کې خواهش پوره کوي نو الله به ولا اجر ورکوي. نو روجا خزه د ثواب د پاره ساتي، که خاوند ولا اجازت ورنکي او خزه اون ساتي نو په دې به هم ورته خزه ته اجر ملاويږي. کار خو اجر دی کنه، روجا مقصد دی که اجر مقصد دی؟ اجر مقصد دی، نو اجر به خزه ته ملاويږي د خاوند په منلو کې. بهرحال جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خزه تا کورتا چې خاوند ورشي، خزه لا د مینی نظر باندې وګوري او خزا خاوند تا د مینی په نظر باندې وګوري نو الله جل جلاله دواړو ته د رحمت په نظر ګوري. خاوند خزا چې یو بل ته د مینی په نظر وګوري، الله دواړو ته د مینی په نظر ګوري. دا نه چې کور ته ورننه زتا تندې چولی بار دې بجاو کړي او هغه هم تا داسې ویلي لکه دشمن چې راغلی. دا د کور زندگی نه ده، دا د شریعت خلاف دي ټول. بهرحال د دې بنیادی وجه دا ده چې کله اسلامي خبرې علما تاسو ته بیانوي نو ډېر خلک وایي مړه دا خبرې څه ضرورت لري، دا خبرې په منبر کولی شي. ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او د هغه د بیبیانو نه زیاتې چې هغه دا خبرې په منبر کولې صحابه کرام او صحابیاتو ته. زه چې تا ته نه کوم نو تاله د څه شي پته ده؟ تاله خو د کوروالي دعا هم نه درځي او بیا تندی شون کې سیرت خبرو څه ضرورت. بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ان لکم علی نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقا فحقکم علیہن الا یؤتین فرشکم من تکرہون ولا یاذن فی بیوتکم لمن تکرہون رواہ الترمذی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې خزو باندې خاوند حقوق دي، خاوند باندې د خزو حقوق دي. نو بیا فرمائی چې اے نارینو تاسو دا حق دے زنانو باندې خزو باندې د خاوند دا حق دے چې د خاوند بسترې باندې دې نکینی مگر هغه سړی چې د خاوند خوښي. اجازت ایمان دارا اندارنګي کور ته دې نه نوزي مگر هغه سړی چې خاوند اجازت ورکړي. د خاوند اجازت نه بغیر خزا چاله کور ته اجازت نه ورکړي. دا نه چې پلانې خپل دې راغله او دروازه وټکوله سمې کړي وي، دروازه خو به ورته خود خلاصوله، لاسونه دې مات شه، خاوند دې اجازت نشته مې خلاصه. وایګه په دې خبره زکه بد نظمی جوړیږي. بہرحال عن طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دعا الرجل امرأته لحاجته فلا تأته وان كانت على التنور رواہ الترمذی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کی. فرمائی چې کمی زنانا تا خاوند حکمو کی چې راشا، خزتا خاوند وائی چې راشا د صد پارا چې خزر آغخته شي نو اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فلا تأتیه وان کانت علی التنور. دا خزبا خاوند لرازی اگر چی تنور باندې ولاړی، تنور کې روټه پورې کړي، خاوند ورته وای چې راشا. دی وای چې که زه اوس خاوند لورزم نو روټه سوځي. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې روټه دی اوس وځي اور دی په ولګي، ترکاری دی اوس وځي اور دی په ولګي، خو خاوند درته حکم کړی چې راشا. نو ټول کارو د دنیا پرېږده اول خاوند لورشه چې هغه څه حکم کوي. د خاوند دومره حقوق دي په ښځې باندې. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لو كنت امر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها رواہ الترمذی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ چرے ما اجازت کولے شوے
کچری دنیا کی انسان ته سجده جایز وي، اب خذلا حکم کړو چې تاسو خپل خاوندانو نارینه او تاسو ولګوي. د خاوند په خځه باندې دومره حقوق دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کچری سجده جایز وي انسان ته، نو ما به خځه ته ویلی چې خپل خاوند ته سجده ولګوي. نو خځه باندې اطاعت د الله او د رسول، ورپسې د چا اطاعت فرض ده؟ د خاوند، چې دی به د خاوند حکم مني. عن ام سلمة رضی الله تعالی عنها قالت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة رواه الترمذی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی کمی زنانا تا چھ مرگ راغے دا سے حالت کی چھ خاوند دی خزن راضیو دخلت الجنہ دا خزبا جنت تروانی ولی خزبان دی طولو نزیات حق اللہ و رسول نارستو طولو نلوی حق دا خاوند دے. پیغمبر علیہ السلام فرمائی کچرے خاوند تے راضی دے نو دا جنتی دا، کچرے خاوند تے ناراض دے نو دا خز جہنمی دا جہنمی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا روایت نقل کرے، فرمائی لا تؤذی امرأة زوجها فی الدنیا الا قالت زوجة من الحور العین لا تؤذیه قاتلك اللہ انما هو عندك دخیل یوشک ان یفارقك الینا رواہ الترمذی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کما زنانا چھ خپل خاوند تا ایذا و تکلیف رسئی، دنیا کی یو خزا خپل خاوند تا تکلیف رسئی، خبر نمانی یا ور سره جبی وہی یا ور سره نور بد اخلاقی کئی او خاوند تا دک رسئی، نو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې د دې سړی چې کم جنت کی حوری د دې خزیری، د هر سړی خو جنت کی حوری ستا کنه، وای چې دنیاوی خزا سړی ته تکلیف رسئی نو د هغه سړی جنت کی خزی حوری بد دعا کوي د خزی ته، ورته وی قاتلک الله، الله جل جلاله دی تا تباہ و برباد کی، انما هو عندك دخیل، دا سڑے خو تا سر یو سو رزو دا پارا امانت تے امانت، یوشکو ان یفارقکی لینا، زرد نزدی دے چی دا سڑے بتانا را جداشی منگتا براشی، و ظالم اللہ دے تباہ و برباد کا گورا دا منگتا مخفکا. آغا دا جنت والا خزی پا دے خاون باندی دمر خفکیگی چی دا دنیا خزی تا بدعا کئی چی دا دے تباہ کا زمنگا دا خاون یو سور جتا سر امانت تے بیا بمنگ ترازی دا مخفکوا، دمر زیاد حق دے دا خاون. پیغمبر علیہ السلام فرمائی ما ترکت بعدی فتنتا ہی اضر علی الرجال من النساء رواہ البخاری. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چه ما د خپل ځان ورستو د سړو د پارا لویا فتنه د خزنا علاوه بلا نه د پرخه، لویا فتنه د سړیو د پارا خطر. هغه څنګه یو خدا سي چې کله خزا رواني کمزې کې سرګندې نو د نارینه سړی میلان خزي طرف ته کیږي خامخا، نو دام لوی امتحان دی چې الله فرمایي چې خبردار پردې زنانا ته مګورا او خزي ته وایي چې بار موزه، نو اوس خزا د الله نه فرمانی کوي بار راوته ده، سړی پازمائش کې پروت ته چې ګوره سکی لوی امتحان دی، دینه بچ کېدل د لوی خلقو کار دی، الله دې موږ تاسو حفاظت کې وساتي. او دویم دا چې خزا د سړی خپل خزا دا هم د انسان د پر عظیم امتحان دی چې الله تعمیر کړي منتظم کړي، تا اوس الله ویني چې تخپل خزه سره څنګه زندگی تیرای. آیا دا عمر کې تر خزه باندې د حاکم او د بادشاہ پشان او کده زمره پشان غوريږي او پشيږي کده جلات پشان وهي او کنا ته د هغه چې کوم حقوق یا په صحیح شریعت مطابق ته پورا کوي. نو خزا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې خپل ځان نارستو خزا ما د خپل امت د پاره لوی فتنه پرخیره، الله دې فتنه کې مسلمانان کامیاب. بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی المرأة راعیۃ علی بیت زوجها وولده،
خزا د خاوند کور باندې هم څوکیدار ده نگهبانه ده او د خاوند اولاد باندې هم نگهبانه ده دا د ښځې ذمہ داري دي چې د خاوند د کور خیال به هم ساتي او د خاوند د اولاد تربیت به هم په صحیح طریقې باندې کوي که اولاد خراب شو نو اول ذمہ دار یې څوک ده مور ده اول ذمہ دار یې څوک ده مور ده دویم ذمہ دار یې پلار ده نو د ښځې د پاره لکه څرنګه د خاوند نور حقوق دي چې کور حفاظت او د مال حفاظت وکړي همدارنګه یو حق ښځې باندې دا هم دی چې دی به د خپلو بچو داسې تربیت کوي چې هغه تربیت د اسلام او د شریعت مطابق او ښځې سره به خاوند داسې وخت تېروي چې درشت خشک حالت کې وخت بنئ پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت سودا رضی الله تعالی عنها نمبرو هغه کور ته لاړو حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها حلوا پاخه کړه د حضرت سودا رضی الله تعالی عنها کور ته وروړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نمبر د حضرت سودا رضی الله تعالی عنها سره نشي کله وروړه سودا رضی الله تعالی عنها باندې بدو لګیدا ځکه چې انسانانو هغه هم انسانانو د پیغمبر خزه هم انسانانو د معاشره خامخا څه لغونی چپکلش تکلیف ورته ملاو شو چې زما نمبر کې عائشہ ولی حلوا راوړ ما دې پخ کړې وې د دې څه کار پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي عائشہ چې اخرى یا رسول الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوراک شروع کړ عائشہ رضی الله تعالی عنها سودا ته فرمایي چې اے خورت ته هم اخرى هغه ورته چې نه خورم ته چې وای خورا کني په دې خلې در باندې په زور سلوم ګوره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ناشته او خزې داسې غپ لګي د دې خبره مقصد دا دی چې د خزې او د خاوند په مابین کې تعلقات د دوستۍ دي د څه شي دي د جلات تعلقات نه دي چې تناسته چې څوک وي چې کور ته نه نوزم څوک ډک نشي وانه دا خو ته جلا دي سړی خو نه نو دا طریقه د پیغمبر نه ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ناشته عائشہ ورته فرمایي چې خورا کني دا مخ به اوس پی ولړم او ته چې نه خورم عائشہ رضی الله تعالی عنها راونی ولا په دې مخ ور باندې حلوا په خله ورو منډله مخ ټول په ولړل هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته شکایت ولګول چې یا رسول الله دا وګوره زما په مخ څوک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي چې قران کریم کې حکم دی وجزاء سیئه سیئه مثلها چې د ګناه یا د یو کار بدل د هغه کار مثل دی نو ستا په مخې الوا سولولې ده د الوا راواخلتې د عایشې په مخ وسوله هغې الوا راواغسته عایشه خو ځوانه وه نه شوه پیسوله نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورپاسېدو لاسونو کې ورته عایشه رضی الله تعالی عنها ونیوه او سودا رضی الله تعالی عنها ښه مزېدار مخ پې ولړل خاوند او د ښځې په مابین کې دومره کلوز تعلقات دي دا د ښځې او د خاوند حقوق دي چې شریعت بیان کړی دي چې دا دنیا کې بهترین رشتہ او دا بهترین دوستان دي په دنیا کې د زندګۍ او د سفر خاوند صرف امیر دی مشوره د دریبه د ښځې هم کوي خو ورسره حکم به د چا منلی شي د خاوند به حکم به د چا منلی شي د خاوند حکم به منلی شي فیصله به اخیری خاوند کوي او خاوند پابند دی چې د شریعت خلاف فیصله به نه کوي نو که کم ښځه او خاوند د دې اصولو مطابق زندگی تیری چرته به انشاءالله هغه دومره بدبخته یو موږ مسلمانان د مسلمانانو نن د ښځې او د خاوند معاملې تاسو وکیلانو نه تپوس وکړئ چې ښځه او خاوند دې کوتک راواخلي او یو دې په یو درخواست ورکړي بل دې په بل درخواست ورکړي یاد ساتئ ټول حالات په دې خبره باندې د شریعت په مسلې کې چا پوزه داسې کړه کفر ته د وتلو خطر دا د شریعت حکم دی سارو د خواخي حق په خپل زوی باندې دی زوی به خدمت کوي او که انګور د خپل خواخي یا د سخر خدمت کولو دا د هغې سعادت دی دا د هغې د پاره د اجر سبب دی الله به د دې په بدل کې اجرونه ورکوي خواخې کار خرابوي خواخې یاد ساتئ کورونو کې د دې ترتیب جوړ کې زما خبرې به در باندې بدې لګي خدا به انشاءالله دومره بدې نه وي لکه څومره چې تاسو بیا بې عزته کېږئ چې کومې بې عزتۍ تا او ستا ننګور ستا زوی ستا ښځې زما او ستا خور لور ته چې کوم توانونه بسي انشاءالله په دې خبرو کې به نه راشي که خواښې ووایي چې زما انګور چې کم دا زما ملمانه ده که زما خدمت کوي الله دې خوشحاله ساتي که نه کوي زما په فرض نه ده انشاءالله جګړه به نه او خاوند دا وایي چې دا زما ښځه ده زما د پلار او زما د مور ښځه نه ده ورته وایي چې مور پلار ستا به زه خدمت کوم کمزوري ایمان والا خلق به دا وایي وګوره
یاره دا مفتی خو په کورونو کې پټ وایي به که نه به وایي څوک چې داسې وایي هغه د الله په شریعت باندې اعتراض کوي هغه د الله په قانون اعتراض کوي هغه د کلمه ووایي تجدید د ایمان دی دوباره د نکاح وتړي دا الله او رسول دغسې حکمونه رالیږلي دي که ښځه او خاوند په خوشحالۍ سره د سترګو خواښې خدمت کوي فبها ونعمت کني جګړې مه جوړوئ د زامنو کورونه مه ورانوئ تا کور خاصې وران دی بوډا شوی د زوی کور دې مه ورانوه د انګور کور دې مه ورانوه د ښځې مور چې کوم ځای نه ښځه راواده شوي بیان دې شیطانۍ کوي درته ژاړو یا الله زما 3 شیان خوښ دي 1 وږو خلکو ته ډوډۍ ورکول 2 بربنډو ته جامه ورکول 3 د قرآن شریف تلاوت کول تاسې د منبر FM دینی خپرونې اورئ لا اله الا الله